گردن نهاد ادا نه وای چې دا ولی چې خبره د ولی شو نو بیا خو یې شک نشو. عزیزان اوس رسول بته محبوب غني غنوي مونږه هیڅوک زه نه غنم چې مولا ما تاسو نه غنم بس زبانی جمع خرچ په دې بلا مونږ ټول گرفتار محبوب دې وګڼو. حدیث کې راځي یو صحابي دی هغه واورید چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الضباء، پیغمبر علیہ السلام کدو ډیر خوښ، کدو سره به ډیره مینا کوله. ا صحابي وي په خدای مې دې قسمی چې تر څو ژوندم چاړو بل شی ونه کوي. پیغمبر راوغوښتو چې الکتا عمل دی الله بنده وی والله که مې نور څه عمل نشته خاص صاحب، خدا مې اورېدی چې ستا کدو ډېر خوښ دی. ما وی چې والله که بل شی وخورم سوا د هغه شي نه چې زما د محبوب خوښ. مودې وشوې کدو نه بغیر بل شی نه خورم. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې ما تړه کې بشارت وشو چې دته د جنت زیری وه. تاسو خیال بل یو صحابي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله یو شی راته داسې وښایه چې په هغې پوره عمل پوره ټول کارونه خو مانه کېدل ګران دي، یو شی راته. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې 15 وخته مونږ په خپل وخت کوه بس تب جنت تلاش. هغه چې واپس شو ویل چې والله لا ازيد على هذا ولا انقص، په خدای مې دې قسمی چې په دې 15 منځونو کې نه پیسه زیات کم او نه ته کم. زیات معنا نه والله که نفلونه مو دغه 15 منځونه دي دا به ټیک کوم او نه به ته والله که څه کم. چې سره روان شو صحابه ته ویس رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا سره په خپل ایمان کې دومره رښتینی دی دی به ګوره ټکه نفل بم نه کوي کنه جی. نو کله چې دا شوق وي چې ما په ژوند جنتی سره ولیدې نو د سړی ته وګورئ حد د عشق حد. عزیزانو حدیث کې راځي صحابه ناس پیغمبر تقریر یو باندې چې سره هغه ته اعرابي وای، عربي کې اعرابي ورته وای باندې چی تا مجلس کې را پاسې دو په جمعات کې متیاز را بدا سے مجلس کې لکه تاسو نه سیدا سے پاسې دو لنګ اوچت کو په جمعات کې متیاز. صحابه ورته په غوسه شو چې تاسو کې چا ورته په تورم ګوته ووالی لکه دا سره وایي د په جمعات کې د پیغمبر مجلس کې متیاز را. پیغمبر ویل نه خبردار چې څو ورته ونه وایي الله څو نه وایي والله که دا خصلت مونږ کې پیدا شي دا نور خصلتونه خو پرېږده. که چرته جمعات کې طالب یا مولا نه جوړی او جمعات کې تشي متیاز غریب نه لاړې یا ډکې ته لاړې نا مقتدیان څه وایي هیڅ دې خپینه بارې لړه کوي جمعات ټول څخه کو جمعات کې تاسو دا وایي جمعات کی متیاز لاړې څه چلو وی وینځه خبره خلاص.
جماعت کې متیاز کول په عذر دا دومره بده نه ده لکه جماعت ترانه نوځي او اندرون د تور او پلیتی او دا بده خبره. پیغمبر فرمایل خبردار چې څه ورته ونه وایي پرېږدي چې متیازي وکړي منځ کې بندم نه کوي چې پورا متیازي تش متیازي وکړي بیا راغی کې علماء لیکي چې دا سړی خو یا ناپوهه باندې چې هغه ته دا پته نه وه چې جومات کې متیازې کول منع دي نو د دې وجې وکړي. محققین وایي چې نه خبره دا نه وه خبره دا وه چې سړی مجلس کې د پیغمبر ناست دی متیازې ورغلې ډېرې ټینګې اړکه خیال کو چې که بهر متیازو ته زما نو د پیغمبر بیان را نه فوت کیږي او که نظم الته متیازې ټینګې راغلي راشه دا د جماعت بې ادبي وکړه متیازې دلته وکړه خو چې د پیغمبر بیان در نه قضا نه د صحابو د عشق دا د مینې دا زما عزیزان صحابه په پیغمبر بالکل پتنګان تاسو به وایئ چې بس خود خدای احکام یې منلو قاصد و رهبر نه ام معشوق محبوب لکه حضرت ثوبان دام صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته تشریف وړي ثوبان ټول ورځ په جړا تیر ټول ورځ ماښام چې حضور علیه السلام راغی ثوبان بیا هم جاړي ورته وی الله بنده اوس ولې جاړي اوس خو دې زه ولیدم ثوبان ورته وی چې یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں. بیاوی چې محبوبه ستا شان دا نه دی چې دا ته ماته څه وایې ربود دل سے مہرویان عالم ربود دل سے مہرویان عالم خراما ناسو ترکانہ کر دی بعشق خود مرا دیوانہ کر دی چی کر دی از خودم بیگانہ کر دی ربودی دل سے مہرویان عالم عادت دنیا دا دے چی معشوقہ دا عشق نظر اوڑی دا دنیا دستور را روان زکه چې زړه معشوقه وړي لیکن جامی صاحب وی ربودی دل سے مہرویان عالم اے محبوبہ تا د معشوقون زړه یوړي معشوقون کلا خراما ناز چون ترکانه کړ تا چې کوم شان د ترکو ترک معشوق او محبوب ته وایي خراما ناز
چو ترکانه کردی ترکانه نازو انداز باندی تا د معشوقو نه نور معشوقی خود سکے په خدای قسم جبرائیل نے زړه وړو الله اکبر جبرائیل سردار کونین ورته وای چې جبرائیل ته خدای یو لک سلیری زره پیغمبرانو قاصد پاتې شوه جبرائیل ورته وای چې آفاقها گردیدهم مہر بطال ورزیدهم بسیار خوبان دیدهم لیکن تو چیزیں دیگری آفاقها گردیدهم مہر بطال ورزیدهم بسیار خوبان دیدهم لیکن تو چیزیں دیگری و یا رسول اللہ دیو لک سلیری ذرا محبوبانو قاصد پاتی شوے ما د ټول کائنات محبوبان ملی دلی دی بسیار خوبان دیدم لیکن تو چیزیں دیگری معشوقی خو می ډیری لیدلی دی والله خو تلا پکې څه بل څه شي دغه وجه چې د معراج پشپا سدرۃ المنتهى ته ورسېدل جبريل رستو شو وې صاحب دې ځنه مخ کې ځي ولې وې دې ځنه مخ کې ځ چرته نه کلام د الله انوار او تجلیات بمه اوس وځي پیغمبر ورته وی چې تر دې راتلې او دینه مخ کې نه اته الله شاه بخاری رحمه الله تعالی وتبارک هغه کاش چې دغه ځای کې د جبريل په ځای زوي کاش چې د جبريل په ځای زوي دلته چې پیغمبر ورته وی چې راځه چې زو خدای بندانو پاتې ولې شوي چې د جبريل په ځای زوي والله چې ور سره تاسو خیال نه نو عرض میں داو چې جبريل غوندې فرشتہ چې د ټول کائنات ملک را جمع کې نو جبريل سردار هغه به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې بسیار خوبان دیدم لیکن تو چیزیں تلا پکې څه بل نو حضرت ثوبان ته پیغمبر وی چې اوس خود زه ولیدم کنه نو اوس ولی جاری ثوبان ورته وی یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی نه د جنت شوق شتا او نه د دوزخ نه د خوراک نه د سکاک نه د لباس نه د حورې نه د غلمانانو دا هیڅ شوق اوس جام زکا چې په قیامت کې زه خدای جنت ته بوتلما نو تب په جنت کې چرته په لویو لویو مقامونو کې ناشته اے حبیب زباغه جنت څکم چې چرته تا نوی نما جنت څه حور او غلمانان او مانای څه ما مقصود خودته نو چې تا نوی نم زب جنت څکم الله د خدای غیرت په جوش کې راځي د ثوبان د زړه دړکن داغه ترجمانی کوي پروردگار عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اندازہ وکړي ثوبان ته دومره لیوانه اوس بل شوق قرآن راغی من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من الصالحين
پیغمبر صوبان ته وایا ته چې په دنیا کې په محمد رسول الله ماین یې نو په جنت کې بم ور سره یوځي تسلی وکړه چې د خفګان لري اندازه وکړه. نو زما عزیزانو عرض داو چې د چا زړه د خدای کور نو د چا زړه د جناب محمد رسول الله د مینې کور نو ا مسلمان نه اوس کور چې د چا وی نو هغه خارج کې با سخکاریو دا وګوري دا ولټه چې دا پلانې کار زکوم دی کې زما د محبوب فرمان څه دی ماتا شکل جوړول څنګه پکار دی ځکه چې زما د محبوب شکل څنګه ماته جامع څنګه اغوسته پکار دی ځکه چې زما محبوب جامع څنګه ماته پلار تل څنګه پکار دی ځکه چې زما محبوب په پلار څنګه والله چې د چا زړه ماینو غیب پلار داسې تل څنګه به چې پلار رسول الله صلی الله علیه وسلم اب پلار څنګه تل روان بو نو سر به خمو داسې زمکت داس بس بنو روان چې رستو ځان پسې خلک روان کړی دي او په خپل مخ کې روان دي نه چې څومره به ور سره داسې لین کې به ځان سره روان کړي ځکه چې تمخ کې او رستو دا د غرور شایبه ده پیغمبر د غرور نه مبرأ او منزه ده تا هم دا صورت به هم نه اختیارولو چې زه دې ولې مخکې ځم او ته دې ما پسې ولې ستا په دې ملک داسې خلق هم تیر شوي دا نوابان او دا جایګیرداران چې دی به په کټ کې په اجره ناستو غریب سړی به په کټ کې نشو کېناستی یو نواب ځای ته تلم ناستو کټ کې چار ووتو خو چې څومره سړی په اجره کې و صادرې تاول او ځان لاندې کول او پس مکه کې ناسته مونږ خو کټ کې ناستو رکه مې وی چې داسې چل جاسې نه چې اوس مونږ ته وایي چې هلکه پس مکه کې نه خو زمال کوي نو خدای دې خیر